أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا بوشي مؤمنانو انما غنمتم يقينا چی غنیمت کی ونیولو تاسو غنیمت او انفال یو شیده پرایت زجاج سیب او سفیانی سوری سے ہوئے انفال ویلے کی یو خذ بالصلح غمال تچو واغستلیشی پا صلح باندے او غنیمت چی دے غمال تویلے کی چی پا جنگ کی ونیولیشی دا کافرانونا نو علمو پوشے مومنانو انما یقینا خبر دادا غنمتم منا چی غنیمت کی حاصل کو تاسو من شین دا سشین دا اموالونا دا کافرانونا بنصر اللہ فمدد دا اللہ باندی نو سنگ بتقسیمو تاسو فأن لله پس یقینا خاص اللہ لرد خمسه پنزم حصد آغی ذکر دا اللہ للتعظیم دا پنزم حصہ اللہ لرشوا او سلور حصی مجاہدینو تا دا فأن لله خمسه دا بچا دا پروی وللرسول دا پر دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولذی القربا او خواندان دا خپل دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرابت النبی مراد دیتنا دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خپلوانا مرادتنا جمیع قریشن طول قریشیان دی او پرایدہ امام ابو حنیفہ رحمه اللہ اغوی مرادتنا بنو هاشم دی والیتام او یتیمان لرد والمساکین او مسکنان لرا وبن السبیل او لازم دلار مسافر لرا یا ملمنو لرا نو دا خمس تقسیم شو پا پنزو حسوبان دی وصبروا صبر کوي تاسو مومنانو ان کنتم کچره تاسو امنتم ایمان مروړي بالله په الله باندې وما منع بما پاغ آیاتونو باندې انزلنا چې نازل کړي مونږه یا پاغ فرشتو باندې چې نصرت د پاره مونږ نازل کړیو امداد تاسو د پاره علی عبدنا په بند زمونږه یوم الفرقان په ورځ د فرق باندې چې فرق راغی په منځ د حق او باطل کې چې ورځ د یوم البدر چې ورځ د بدر وا فرق الله بین الحق والباطل فرق راوستو بری تعالی په منځ د حق او باطل کې یوم په ورځ باندې التقى الجمعان چې سره مخامخ شو دو ډلې ملاقات شو دو ډلې ډله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او ډله د ابو سفیان وا والله الله تبارک وتعالى على كل شيء پر شی باندې قدیر قادر ذات ده خاص کر په امداد تاسو باندې سون لګویا او نصرت درته درکو فتح دل درکا اذ مانا وذکر یاد کا وقت انتم چوي تاسو بالعدوه پغاړه د کندي بالعدوه مانا پغاړه د کندي دنیا نزدې باندې مدینه منوره ته دنیا مانا نزدې باندې مدینه منوره ته وهم او دا دشمنان ستاسو ابو جهل او ملګری او ملګری د نفیر لخر د جنگ لخر ته ویل کی ما تاسو ته مخ کې ویل عیر وی بل نفیر عیر تجارت والا او نفیر د جنگ لخر ته وهم د ابو جهل او ملګری د نفیر لخر بالعدوه پغاړه د کندي القصوى چې لري و د مدینه منورینا والركب وصار قافله چیر و تجارت والا قافله ابو سفیان او ملګری داغه اسفل لاندې او منکم استاسنا پغاړه د بحر باندې 3 میل لري وو نو ستاسو دا اراده و چې مونږ دا عیر قافله ونیسو ابو سفیان والا تجارت والا قافله مونږ ونیسو د مال تینه واخلو د دې پنیت باندې وته یا لیکن بری تعالی تاسو مخامخ کړي د جنگ لخر سره نو رب کریم فرمای ولو توعدتم کچره تاسو سره وعده کړي وي للقتال د پاره د جنگ خپلو کې کچره تاسو وعده کړي او بل تم چیلنجونه ور کړي او د پاره د جنگ نو رب کریم فرمای لختلفتم منا خامخا بسره مختلف شي او اختلاف به مو کړو فی الميعاد په وعده کې لقلتکم د پاره د قلت تاسو وکثرت عدوکم او کثرت د دشمن تاسو چې تاسو لګوي دشمن مو ډیرو خامخا به یو بل چې جنگ کو بل بل نکو ولكن من لكن جمعكم من غير واد لكن جمع كي تاسو بری تعالی بغیر د وادینا تاسو وتی نفیر عیر لخر لرا تجارت والا لرا مخامخ شي جنگ والا لخر سره ولی ليقضي الله چې فیصلو کی بری تعالی امر د کار کان چې د مفعولا کړي شوی کائنن کیدون کیا او بل دې د پر لیهلکا چې هلاک شي په کفر باندې من هغه څوک هلاک چې هلاک شوی دی
فی علم الله په کفر باندې عن بینه په ښکاره دلیل سره چې خور ته پته ولګي چې دومره لږو کسانو باندې راته شکست راکړی شو عن بینه په ښکاره دلیل سره ویحیا او بل دې دپاره چې ژوندی پاتې شي په ایمان باندې من هغه څوک حی چې ژوندی دی په ایمان باندې عن بینه په ښکاره دلیل باندې وان الله یقینا الله تبارک وتعالى لسمیع خامخا اوریدونکی دی لدعائکم د دعا ستاسو علیم پوه دی بنیاتکم په نیتونو ستاسو باندې اذ یاد کا وخت یوریکا چې وښودل بري تعالی کا تعالی را هم دا کافران یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک تعالی رو خودل فی منامک فی نومک په خوب ستا کی یا حسن سے وی فی منامک فی عینک پسترګو ستا کی دا لګو خو قلیلا لګو خودل لان العين زکه چې وی دا سترګې چې دی موضع النوم دا زینو د خوب دی حسن سے وی فی منامک فی عینک پسترګو ستا یا فی منامک فی نومک په خوب ستا کی خوب کې د لګولې د قلیلا لګ ولا وراکا کچره خودل وی تعالی بری تعالی هم دا کافران کثیرا ډیر لفشلتم من لجبنتم خامخا بزړه شی وی تاسو لفشلتم من لجبنتم خامخا بزړه شی وی تاسو ولا تنازعتم اختلفتم خامخا بتاسو اختلاف کړو فی الامر په کار د جنگ کې ولکن الله لیکن الله تبارک وتعالى سلمکم ویساتل تاسو سن من المخالفه والفشل د مخالفت او د بزدلینا انه یقینا الله تبارک وتعالى چې دی علیم پوهه بذات الصدور بما فی القلوب هغه د زړونو پر راز باندې هم الہ العالمین پوهه وَإِذَا یاد کا وخ یریکموهم چې خدل تاسو لدا کافرانو دا یو لفظ پریدا مخکلار شفی اعینکم پستر ګستاسو کې قلیلا لګي خدل د د پرا چې تاسو پزړه ورشیا کلا اذا التقيتم کپاغه وخت کې چې سره ملاقات شي تاسو مخامخ شي تاسو ويقللكم او کم کبر تعالی تاسو لره فی اعینهم پسترګو داغي کې د پاره چې کافرانو نه تختی ډاډه راشي پتا سو باندې ليقضي الله د پاره چې فیصله وکړي بر تعالی امرن د کارا چې نصرت تاسو د حصول د غنیمت تاسو د کان چې د مفعوله کیدون کې یا کړې شوی ویل الله خاص الله لا ترجع الامور واپس کولې شي ټول کارونه یا ایها الذين امنوا د ایمان ولا اذا لقيتم کل چې تاسو ملاقات شیا مخامخ شي تاسو فئه من جماعه کافره جماعت د کافرانو سره فثبتوا پس ثابت قدمی اوسیږي مضبوط اوسیږي شکست مخری لقتالهم د پاره د جنگ دی مضبوط شي الله وي اے مجاهدین واذکروا الله یاد وی الله لرا د جنگ پټیم کې کثیرن ډیر ابن عباس سے وی بالقلب واللسان پزړه او په جواب باندې لعلکم دې د پاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ اول خبر ادا واطیع الله اطاعت الله تبارک وتعالى کوي ورسوله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي ولا تنازعوا جګړې مکوي لا تختلفوا لا تنازعوا لا تختلفوا اختلاف مکوي جګړې مکوي خپلو کې دا اختلافات ورکه فی امر الحرب پکار د جنگ کې نو رب کریم فرمای فتفشلوا منا فتجبنوا پس بزړه بشي بزدل بشي گنی بیا به بزړه شي وتذهب لاړ بشری حکم باد تاسو یعنی قوت تاسو به ختم شي نو اے مؤمنانو یو موټی شي د کافر په مقابله کې واصبروا صبر کوي تاسو یې مؤمنانو فی القتال په جنگ کې ان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې مع الصابرین سره د صابرون د بالنصر په امداد سره او سلاح العالمین وی چې جهاد تروانه مجاهدا کبر در کرانه شي عاجزه سره ګرځ ګوره دا سم کو چې زما د ډله مضبوط او زه مضبوط یم نه عاجزی پکاره ده
ولا تكونوا مکیږئ تاسو کالذین پشان دا کافرانو خرجو چې وتی ال البدر بدر ته من دیارهم د کورونو خپلونه چې ابو جهل او لخر دا غو تکبر کې راوتیو ها بطرا منا فخرا د پاره د فخر بطرا ای فخرا د پاره د فخر راوتیو وریا الناس او د پاره د خودنی د خلقو ته ځان خولو ويصدون حال دا دي چې کوم دي منکی خلق لعن سبيل الله دلار دلانا والله والله تبارك وتعالى بما باغ سيعملون چې کوي دي محيط احاطه كون كده من حيث العلم واذ منا واذكر ياد کا وقت زینا چې خستکړو لهم دي لرا دي کافران لرا الشیطان شیطانا سشي ورته خستکړه اعمالهم عملون دد بس په ټوپونو باندې روانو متکبرینو توری یو بل سره جنگول ډیر تکبر کیو وقال ويل دي لرا شیطان لهم دي لرا لهم مقدر ده لا غالب نشته ده غالب سراقه بن مالک په شکل کې راغلی دا شیطان دی لروي لا غالب نشته ده غالب لكم من عليكم پتاسو باندې اليوم نرزا من الناس دخلقنا واني يقينا زچم شیطان رزیل ورته وي جار من گونگیر ستاسو یما یعنی جار لكم معينكم امداد استاسو امزستاس سره مدد کوما فلما پسر کله ترات الفئاتان چې یو بل سره ولیدل دي دو ډلو نکس من را واپس را وګرځیدو والله مدبرا واپس را وګرځیدو دا شیطان شاکون کې على عقبيه په پندخ پلو باندې وقال ويدا رزيل شيطان اني يقينا زچم دي کافرانو ته وي په د ورځ باندې اني يقينا زچم بريون بيزار يم منكم استاسنا ولي اني يقينا زچم دا شیطان و يرا ګورم ما غفرشتگان لا ترون چې تاسو نه ګوریا اني يقينا زچم خاف الله يريغم د الله نه د عذاب دیلانا اسنه چې ما هم هلاکي والله تبارك وتعالى شديد العقاب سخت عذاب ورکون کې